بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام در رد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي تاسو ته. پرون موږ وضاحت کړو چې کوم اسباب دي چې انسان الحاد طرف ته مایل کوي. موږ څو اسباب ویلو؟ دوه اسباب موږ ویلو. شابه اول د ساينس فلسفه او مولسبانو د ساينس د فلسفه چې کله په شریعت باندې دوی څه قیاس کوي دا غي د وجنه. دویم دا چې د دینه د ساينس او د ټکنالوژي نه متاثر کیدل دي. دوی وایي چې وګوره د خلکو ترقی کړي د ساينس په وجه کړي د نو د مذهب چې د لری کا نو موږ هم ترقی وکړو. موږ ورته ویلو چې عیسایت خود ساخته مذهب وسو یو څو اصول را جمع کړیو. دا خود ساخته مذهب د سیو چې کم انجیل او کم چې الله رب العزت نازل کړي واغه د سره اوس په دنیا کې شته دي نه. نو دا انسانان چې څه قوانین جوړ کړي دا د ټول لپاره فائدہ مند نه وي. نو د پادریانو چې کم انجیل جوړ کړي او کم بایبل چې دوی جوړ کړي مولوی صاحبانو دا د ټول لپاره فائدہ مند نه دي. د دې د فلسفو د پرام فائدہ مند نو مولوی صاحبانو نو دوی د هغه مذهب ته ګوري چې لکه هغه چې مذهب لري کو ترقی وکړو. نو زمونږ خلک هم وایي چې مذهب لري کې چې موږ ترقی وکړو. چې موږ وضاحت کړو چې دا وزیران او دا خلک وایي چې مدرسې د ترقی په لار کې خنډ موږ یو نه. خود ساخته مذهب عیسایت یهودیت هندومت چې دا د ترقی په لار کې خنډ لیکن اسلام د ترقی ضامن دی. څنګه ضامن دی؟ دا اوس چې مغربي فکر فلسفه سونه ترقی کړي دی چا نه زده کړي دا د اسلام نه زده کړي کنه. اوندلس سپین ولزبانو منګه تاسو وکاله د حکومت کړو. منګه هغه وخت ترقی یافته قوم منګه چې سونه ټکنالوژي نه منګ په اسلامي تاریخ کې منګ مکمل وضاحت کړي د مولسبانو. نن راځو منګه وضاحت ته چې دریم سبب د الحاد طرف ته مایل کېدل. دریم سبب څه دی؟ دا د مذهب نه بیزاره کېدل. زمنګ په خپل میت کې چې دا کم اختلاف هم د مولسبانو دا د تعبیر د الفاظو په تعبیر کې موږ اختلاف لرو. یو مجتهد وایي چې زما دا الفاظ چې دي دا د قرآن او سنت مطابق دي. بل مجتهد څه وایي دا د زما دا چې کوم تعبیر کوم د قرآن او د سنت دا صحیح دي. نو په دې کې مجتهدین پسې موږ روان یو که موږ ختم شو بیا څه کېږي موږ له یو اجر موږ ته ملاویږي. مولوي صاحبانو او عبارت شروع کړه نورسته کتاب کې موجود دي. درېیم سبب د الحاد هغه د مذهب نه بیزاره کېدل دي. څوک چې د مذهب نه بیزاره شي اکثر هغه خلک الحاد طرف ته ځي او د مذهب نه بیزاري لپاره ملحدین په مذهب خو اعتراض نه کوي. نو د علماء کرامو پسې خبرې شروع کړي چې دوی دا کارونه کوي دا کوي دا سیاسي علما دي. مولوي صاحبانو دوی څه کوي؟ دوی چې کله په دې شیزونو کې ورننوځي بیا به دوی علماو پسې خبرې شروع کړي. دوی ګورئ کله تاسو به وګورئ په معاشره کې نه څوک الله ته د ګستاخي کولی شي نه د پیغمبر نه د قرآن کریم. ولې ته پته لري چې ورور دا مسلمانان دي د دوی سره د الله او د رسول دغه سره مینه د قرآن سره څه کوي ما ختمي. نو دوی علماو پسې خبرې هم دي. نن سبا وخت دا سیاسي علما دي. دا علما کرام قدامت پسند دي. دا تنگ نظر دي. دا د ترقی په لاره کې خنډ دی. مولوي صاحبانو دا خلک دا خبرې څوک کوي دغه چې څوک دا د مذهب نه بیزاره شي تصویران به ولګوي. وایي دا تصویر چې دی وایي دا روډ چې دی وای دا یو کافر جوړ کړي جهنم ته بځي. بل یو خراب تصویر به ولګوي دا مسلمان ټیکدار جوړ کړي دا به جنت ته ځي. نو موږ ورته دا خو د انفرادي مسله ده. مذهب د چا د انفرادي مسلې خو ذمہوار نه ده غلطه. مذهب خو ته اصول خودلی چې سوې ته به دوکه نه کې حرام به نه خوري حلال به خوري. من سلم المسلمون من لسانه و يده کامل مسلمان هغه دی چې د جبه او د لاس نه سوي بل مسلمان ته ضرر نه وي. مولوي صاحبانو دا د شدګر دي دا تنگ نظری دي دا قدامت پسند دي. نو په دې خبرو هغه ناواقف خلک دوکه شي او د مذهب نه بیزاره شي او الحاد طرف ته لاړ شي. زموږ د علاقو اکثر د نیم ملحدین دي. دوی دا پروپاګاندا کوي د علماء کرامو پسې او خاص کر میډیا د مذهبي طبقې خلاف د یورپ د لپاره کار کوي. مولوي صاحبانو نن سبا سونه میډیا چې د دنه به ته مثبت خبره وانه وري یعنی زه مونږ خو دا استعمالو مونږ له خو پته ده. دوی په ټوله څه کوي منفي خبره کوي. خاص کر کو د علماء کرامو کله مدرسې متعلق یو خبره رااله نو دوی به دا دومره سوشل میډیا ولا هوا ورکی چې موږ نه به کافر ثابت. که دوی په کالجونو یونیورسټیانو کې داسې یو مسله راوځي دوی په پرده واچي خاموشي کوي. حالانکه غلطیانې بار ځکه کېږي. د ګناه ماحول چې چرته چاته ملاویږي دا به څه کېږي دنه به ګناه کېږي. لکه د حسن بصري رحمت الله علیه قول رابعه بصري رحمت الله علیه ته چې ویل که چېرې موږ دواړه په یو کمره کې ناست یو دواړه د الله ولیان دي شیطان به درېمګړی راشي او زموږ مخ به تور کړي.
نو د ګناه ماحول که هر ځای کې ملاویږي څه به کېږي انسان ولې نفس او شیطان انسان سره دی نو دوی څه کوي دوی د یو رب دپاره کار کوي او د مدارسو خلاف د علما کرامو خلاف پروپاګنډې کوي نو کوم ځای هم علما پسې یا مذهب پسې خبرې کېږي نو دې وخت دا هر مسلمان ذمہواري ده چې د خپل مذهب او د شریعت دفاع وکړي کوم ځای کې چې د علما کرامو پسې خبره کېږي نو مولوي صاحبان څه کور دي تله پکار دي چې موږ دفاع وکړو په دلایلو سره او ورته ووایي د مخکیني قومونو تاریخ وګورئ چې څوک کامیاب تېر شوي دي او څوک ناکامه هغه قومونه چې کم ناکام تېر شوي دي د هغوی اکثر د هغه زمانې ترقي یافته قومونه او د حضرت شعیب علیه السلام قوم هغه وخت کې ترقي والا و ځکه تجارت او کاروبار یې کولو قوم سبا والا هغه وخت ترقي والا و او داسې نور قومونه هم تېر شوي دي چې د دنیا د کامیابۍ باوجود ناکام تېر شوي دي هغوی د مذهب په ځای کامیابي په دنیا کې ګڼله نو اصل وجه دا ده چې د دې خلاف په دلایلو سره خبرې پکار دي نو دوی چې کله د مذهب نه بیزاره شي بیا الحاد کوي مولوي صاحبانو د مذهب نه چې بیزاره کېږي نو دوی ته ذهن سازي کېږي څه کېږي د خلکو ته ذهن سازي کېږي دوی ته په سوشل میډیا باندې د مذهب خلاف پروپاګنډه کېږي بار بار کېږي علما کرام مبارکې دغه شانته کې زمونږ چې څونه جماعتونه دي دا مستشرقین کوي څه کوي مستشرقین روس سره روان دي مکمل تاسو ته به وضاحت وشي دا د هغوی یو ذمہواري ده چې تاسو څه وکړئ د اسلام خلاف پروپاګنډې کوئ د مذهب خلاف بار بار ته یو سړي ته د یو چیز مذمت بیانوه څه کېږي اټومیټیکلی د هغه ذهن کې د هغه خلاف خبرې کینی بیا د هغه ښې خبرې هم څه کوي بیا یې بدې ګڼي مولوي صاحبانو نو درېیم سبب څه شی و د مذهب نه بیزاره کېدل څلورم سبب دا دی د شریعت فهم د شریعت فهم انسان سره کامل فهم انسان سره نه لکه دوی دا سوال کوي د اوسني د شلمې صدۍ د دې وخت د علماو کتابونه ګوري کوم چې مستشرقین دپاره کار کوي غامدي دی یا د منیر شاکر بیان نوري یا انجینیر مرزا دوی د هغوی دپاره کار کوي نو دوی د سلف و صالحینو د کتابونو باندې څه کوي رد پې کوي اعتراضات پې کوي نو مولوي صاحبانو هغه فهم بل دوی څه کوي موږ ویلي د منکرین حدیثو موږ څه نښې ویلې وي دوی ځان مفسرین قرآن ګڼي دوی وایي دا کم د قرآن تفسیر چې موږ بیانو څه کېږي دی باندې نور څوک نه پوهېږي نو دا فهم د بدلېدلو سره هم انسان څه کېږي الحاد طرف ته روانېږي وضاحت موجود دی کتاب کې څلورم سبب د الحاد د شریعت فهم بدلول د شریعت او مذهب طریقه هغه د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او تابعین او تبع تابعین رحمهم الله روانه ده د شریعت فهم چې څنګه هغوی بیان کړی دی هغه اخوا کېدل د الحاد سبب ګرځي یو انسان د شلمې صدۍ د حضراتو لیکل شوي کتابونه ګوري چې دا اکثر د علم نه خالی دي چې وي اوس د دې صدۍ د علماو کتابونه ګوري نو دوی دا په ذهن کې دا شکوک پیدا کېږي ولې شکوک پیدا کېږي اوس دا غامدي دی دا وایي چې یاره موسیقي حلاله ده حد نافذ کول نشته دی سنګسارول نشته دی دغه شان چاته کافر ویل وایي نشته دی وایي کافر به الله او رسول وایي الله موږ نه وینو چې موږ ته وایي دا کافر دی دا نو قادیانی هم د په نظام مسلمان اوس ته سوچو که نو دا انسان په ذهن کې چې هلکه دا غامدي وایي اول ته مشران نور څه لیکلي دي نو څه شي فهم یې ولا بدل کو نو د سره هم انسان څه شي چې یو وارې د مذهب د قید نه وتی خو بیا څه شي نو بیا به نه دهري جوړېږي که نه به جوړېږي دې سره هم انسان په ذهن کې شکوک پیدا کېږي د آیات ساتئ تفسیر د قرآن او فهم د دین هغه معتبر دی کوم چې د خیر القرون یا مولوي صاحبانو د تفسیر فهم او تفسیر د قرآن مولوي صاحبانو د قرآن کریم تفسیر موږ ویلو که نه د آیات تفسیر به آیات کړی وي یا به احادیثو کړی یا به صحابه تابعینو احادیثو تبع تابعینو دې پورې پنځه دغه د اخوا لاندې خو بیا ټول فتنې او فساد دغه شوي دي خواره شوي دي نو د دې په وجه چې څوک ځان نه تفسیر بالرای کوي ځکه علما کرام له څه ګرځولې حرام یې ګرځولې نو د دې په وجه خو څه کېږي امت په فتنه کې اخته کېږي مولوي صاحبانو مستشرقینو زموږ په معاشره کې خپل تعلیم یافته کسان روزولي دي لکه غامدي شو مرزا شو او منیر شاکر او داسې نور داسې نور دوی د مذهب تشریح د خپلې خوښې مطابق کوي دوی چې کوم تفسیر بیان کوي هغه تفسیر د خیر القرون د زمانې نه خلاف دی نو د داسې کتابونو مطالعه کول هم د الحاد یو سبب دی مولوي صاحبانو څلورم څه شی شو د شریعت فهم بدل کړی دی د شریعت فهم بدلولو سره خامخا چې د شریعت فهم د خیر القرون د زمانې نه را روان دی او ته ورته اوس دا فهم بدل کړي خو اټومیټیکلی به انسان الحاد طرف ته ځي پنځم سبب د الحاد د مذهب تعلیمات په مروجه عقلي پیمانه مولوي صاحبانو اوس د مذهب د تعلیمات دي د عقلي پیمانه باندې تللو سره کېږي انسان الحاد طرف ته ځي د هر زمانې د عقل د تللو خپله پیمانه وه یو وخت کې د منطق فلسفه وه د منطق فلسفه هم چې راغله دا معتزله چې لاړه واوړېدل د
د اهل سنت والجماعت نه چې خارج شو ولې خارج شو دوی په عقل فیصله شروع کړې د قرآن د شریعت احکامات په د عقل په تله کې وتل نو موږ دا دنیاوي عقل دی په دا کې ډېرې خبرې نه راځي ولې سبانو نو دغه کله چې ته دا اوس د موجوده زمانه د عقل پیمانه څه شي ده د ساينس فلسفه ده او د ساينس په فلسفه باندې دا رچ ډاکن او دا نیوټن او دا اینشټاین او دا چې څونه فلسفه دي دوی د عقل په پیمانه باندې د خدای ثبوت راولي نو د عقل په پیمانه د خدای ثبوت څنګه راولي الله رب العزت الله رب العزت د جهاد نه پاک دی الله رب العزت د لیدلو نه په دنیا کې خو الله رب العزت څوک نشي لیدلی که الله رب العزت منګولي دلو خو بیا خو به امتحان ختم شي په امتحان کې سوال پټي ښکاري سوال خو پټي مولي زبانو نو دغه شانته کې بل د الله چې موږ دنیا کې ولیدلو امتحان ختم شو بیا به امتحان پاتې شي بیا بر سړی ناست یو د الله ذکر پکې او د مونځ او دس پکې او د څه به کوي د آخرت دپاره تیاری به کوي دا خو د الله نه لیدل قیامت په غیب باندې ایمان راوړل خو د دې خبرې دلیل دی او چې کله دا نه وي نو بیا به دا ظلم وي که قیامت نه وي د انصاف ورځ نه وي بیا به غټ ظلم وي نن سبا په مسلمانانو سره څومره ظلمونه کېږي نور د هرې زمانې د عقل څه پیمانې وي یو وخت کې د یونان عقلي فلسفه منطق وه او د نن زمانې عقلي پیمانه ساینس ده او قدرت دوه درې سده مخکې لاړ شو د ماډرنیزم فلسفه مولوي صاحبانو د ماډرنیزم فلسفه کې کله چې دا فلسفه راغله نو څه وشو په یورپ کې مذهب څه شی شو مغلوب شو که نه موږ ویلي که نه په عیسایانو باندې څو ادوار تېر شوي دي 3 ادوار تېر شوي دي عهد قدیمه پورې څه د هغې خصوصیت موږ ویلي که نه مولوي صاحبان تاسو ته پته ده چې مذهب څه غالب و نو مذهب هغه وخت کې نو چې کله د ماډرنیزم فلسفه راغله مولوي صاحبانو د عقل پیمانه باندې څه شی شوه ویل لکه جدید انسان خو په 19مه صدۍ کې پیدا شو مخکې خو انسانان خو د بل چا تابع وو اوس وایي قدیم انسان چې دی وایي دا د څه شی دی یو زوړ یادګار دی چې دا د بل چا تابع اوس وایي موږ د چا تابع نه یو مولوي صاحبانو کله چې عقلي علوم په شرعي علومو تجربه کوي نو دا خبره صحیحه ده ځکه عقلي علوم د انسان د عقل نه پیدا شوي دي د عقل د تجربې نه پیدا شوي دي او شرعي علوم د اسمان نه د وحي په ذریعه نازل شوي دي دوی کې اکثر فلاسفه او ساینسدانان ملحدین یا مولوي صاحبانو دا کم ماډرنیزم فلسفه چې شروع شوله په ده کې اکثریت څه شی دي ملحدین دي که ملحدین نه دي نو هغه دغه خو دي که نه ډیزم والا خو دي که نه ډیزم والا کوم ملحدین دي اوس به تاسو خامخا شابسې نیم ملحدین دي دی څه وایي دی وایي ټیک د دنیا خو خدای پیدا کړې ده خدا په خپله چلېږي د غړې مثال چې ورکړی و چې فیکټر دا کوم یو حقسلی هغه څه وایي دا وایي دنیا خو ټیک ده چې خدای پیدا کړو دا خود به خوده چلیږي نو دا څه شی دي دا فلاسفه اکثریت اوس پکې دا چې څونه غټ ملحد مي که نه چې څونه غټ ملحد مي که ته رچرډ ډاکن ولې نه که ته دا سټیفن هاکینګ ولې نه که ته آینسټاین دوی که څونه هم غټ که دا فرانسس بیکن ډیوډ هوم دغه شانته کې دا نور دا چې څونه ملحدین دي مولوي صاحبانو دا به اکثر څه وي دی به نیم ملحدین به وي نو د دې فلسفه چې ګوري نو اټومیټیکلی به څه کېږي نو خلک به د الحاد طرف ته ځي د الله تعالی د وجود نه انکار کوي نو دوی چې کوم کتابونه لیکلي دي ظاهره خبره ده چې په دې کې به د مذهب خلاف خبرې وي نو دا خو صحیح نه ده چې یو انسان د مذهب نه بیزاره دی او دا څه اصول جوړ کړي او موږ یې قبول کړو او په مذهب یې تجربه کړو ځکه دا خو مذهب نه یا مولوي صاحبانو کله چې کارل مارکس دا په خپله باندې څه شي غټ دهري و د چې کله دا قوانین جوړ کړل دغه دپاره اشتراکي نظام دپاره قوانین جوړ کړو دا د چا په مقابله کې راوتی و دا نه دا سرمایه‌دارانه نظام د کیپیټالیزم په مقابله کې دا راوته دا سړی د وایي چې کیپیټالیزم ظلم دی عام مسلمانان ولې سود دی پکې جبر دی پکې چې څه طریقې سره ته خپله سرمایه زیاتې کا نو ده چې کله ورته فلسفه راویستله نو هغې ویلې دا مذهب هم ختم کا کارل مارکس د مذهب تشریح موږ ویلې وه که نه ویلې هغه ویلې مذهب څه ته وایي دا خو دې پادریانو ایجاد کړی دی دې سرمایهدارو ایجاد کړی دا مذهب وای دی څه کوي د خپلې سرمایه تحفظ کوي په دې باندې نو مولوي صاحبانو نو دا خلک څه دی د مذهب نه بیزاره نو رښتیا یو سړی چې د مذهب نه بیزاره بیا ته دغه کتاب ګوري نو څه به کېږي اټومیټیکلی به د انسان د مذهب نه څه کېږي نفرت پیدا کېږي نو عقلي پنځم سبب څه شو په مروجه د مذهب تعلیمات په مروجه عقلي پیمانه باندې تللو سره څه کېږي انسان د الحاد طرف ته ځي ګوره دا اهم اصول دي مولوي صاحبان دا زده کوي سبا به خپلو شاګردانو ته بیانوئ تاسو دا ضروري دي شپږم سبب د مسلمانانو په ملکونو کې مسائل ډېر زیات دي مولوي صاحبانو دا هم یو سبب دی ګوره کاد الفقر ان یکون کفرا ګوره په ترقي پذیرو
ممالکو کې اکثر د مسلمانانو په ملکونو کې د سماجي او معاشي او معاشرتي مسایلو کې مشکلوالی موجود دي زمونږ چې کومه معاشره ده که دا مونږ د مغرب سره تجربه کړو نو دا په موجوده زمانه کې ابل سبانو په موجوده زمانه کې زمونږ معاشي لحاظ سره فوجي لحاظ سره شپږ 50 اسلامي ملکونه دي سره د ټمبما موږ د یو بل فلسطین ته پوس نشو کولی بمبارې نه پکېږي ماشومانان د تندې مري موږ کې داسې یو ولې اوس دې مسایلو ته چې خلک وګوري خلک د مذهب د بیزاره شي چې دا به اسلام به د ترقۍ ضامن داسې وي داسې دا یووالی دی پکې داسې په موږ باندې څونه یو موږ دواړه به مسلمانان یو څو دواړه به یهودیان څونه دي 1 کروڑ والله که زموږ په یو په څپېړو والله که زموږ د څپېړو قابل نو کله چې ته دا وګورې نو څه کېږي انسان د مذهب نه مولوي صاحبانو بیزاره کېږي لکه ما نن یو ویډیو کتله ایران والا څه کوي د دوی سپورټ کوي یوې زنانه سریام چغې والې وایي زه شیعه شوم وایي ما شیعت مذهب قبول کو یو مسلمان زما تپوس نه کوي شیعګان زما وایي تپوس کوي نو ته چې دغه شانته کې د مسلمان دغه نه کې د مسلمان د مسایلو د حل کولو دلته افغانانو سره څونه ظلم شروع کړی دی 40 کاله ته دلته خلکو جایدادونه جوړ کړل دلته دغه جوړ کړ دوی وروره تور دا خو چې کله لکه د پاکستان عوامو په بار ملکونو کې دي کنه دا خو چلته نه دوی راوشړي بیا به تا ته پته لګي تا ته به درد محسوسېږي چې بھائی دا دونه ظلم ته د شپې په سړي باندې ورشي چاپه پې لړه کړي زنانه ته د خلکو جیلونو ته بوځي دا به خیرې نه کوي دا به نه کوي دا به د مذهب نه بیزاره کېږي ولې دا حقیقت خبره ده ګوره په مسایل زمونږ دومره زیات کړي دي دا چا زیات کړي دي دا زمونږ حکمرانانو دا په موږ کې دوی څه کړي دي موږ یې په قومونو تقسیم کړي موږ د یوې کلمې د لاندې چې کله موږ راغونډ شولو بیا به موږ څه کوو هغه به زموږ د ترقۍ ورځي مولوي صاحبانو د بعضو یوهاتو سره یورپ زموږ نه مخکې دی د هغوی په وجه اکثر چې دا انسانان سوچ کوي چې د مسلمان کېدو په وجه داسې کېږي نو دا ملحد شي حالانکې دا د اسلام د تعلیماتو نه خلاف د اسلام تعلیمات خو موږ ته ویلي دي چې د مسلمان مثال د څه شي دی کررجل واحدین دی اشتکا عینه په سترګې درشي په ټول سترګه چې د درشي په ټول جسم باندې درکې کنه نن په فلسطین باندې ظلم کېږي بمبارې نه پکېږي او موږ دلته سریام موږ په کرکټ په میچونو باندې عام خلک یو کار وکړي او د ځان لوګور د کرکټ په میچ باندې موږ دونه مین یو چې خو هغه د مسلمان دپاره نه مې 2 رکعاته مونځ کړی کو نور هم څه نه کېږي او نه مولا دعا کړې نو ته سوچو کا موږ خو تعلیمات داسې مولوي صاحبانو زمونږ د کاروبار او تجارت ټولې د کامیابۍ طریقې هغه یورپ زمونږ نه زده کړي دي هغوی زمونږ په دین عمل خو نه کوي لیکن زمونږ د دین په اصولو باندې عمل کوي ځکه بعضې وخت کې انسان دا د اسلام قصور وګڼي او ملحد شي دا څومره مسایل چې موجود دي په مسلمانانو ملکونو کې بې اتفاقي موجود ده که نه ده ویش یورپي ملکونه دي دوی کې سرحد نشته دی که ته د یو نه بل ته وړئ هېڅ دغه نشته دی زما تروز وي دلته بلجیم کې د هغې وایي موږ چې جرمني له ځو فرانس له ځو هېڅ مسله نشته ته خو افغانستان ته وړه من والله که رانه ووړي یا د هغه دې خوا څوک راوړي یا ته دوبۍ ته لاړ شي ته سعودي ته لاړ شي ته د بل مسلمان وطن ته لاړ شي تللی شي هېڅکله نه شي تللی تا ته دونه قوانین درکړي دي دونه در باندې سختیانې لګولي مولوي صاحبانو نو کله چې دا مسایل دا به خلک د اسلام قصور ګڼي وایي دا د مسلمانۍ په وجه وایي دا ما سره کېږي هسې شی لرې کوي دا سره مې دا اسلام نه دی خو هغه باید دهري شي دا ګوره هغه تاسو اوسه پورې د دې خبرو پته نه وه چې دا انسان الحاد ولې اختیاروي هغه کوم اسباب دي نن تاسو ته معلومات وشو وم سبب مولوي صاحبانو د عقلي علومو سره مینه لرل هسې بس دی پوره 3 غنټې پیریډ به منګلو د عقلي علومو سره مینه لرل او روحاني تعلق نه ساتل ویوه یو سبب دا هم دی چې انسان د عقلي علومو سره مینه لري او تعلق مع الله دپاره د خپل روح د سکون دپاره چا سره روحاني تعلق نه ساتي ځکه چې د انسان په جسم کې زړه دی روح دی او عقل دی دا په دنیوي علومو کې مصروف وي او چې د زړه نه غافله شي نو بیا انسان د الحاد طرف ته روان شي او کله چې تعلق د نیکانو خلکو سره وي نو هغوی ستا قلبي او روحاني تربیت کوي ای مولوي صاحبانو دا انسان خو د دنیا علومو سره څه کوي مینه لري لکه هغه د شیخ صاحب یو بیان ما خپل اورېدو یو ډاکټر ما ته راغی وایي ما ته ویلي چې زوی مې دی او ما باندې ډز وکړو ویشتلی مې وایي ما ته څه دعا راته وکړه څه وظیفه راکوي ما ورته وویل چې ته مونځ او دس کې هغه هم ځان سره جومات ته بوځه د علما کرامو مجلس ته بوځه او ورته ویل زه خپله مونځ نه کوم نو ویله وه ماسې ویلې نو چې کله ته ډاکټر یې پروفیسر یې ته دنیاوي علومو کې دونه د هغې مشغول ته دنیا نه د خپې راتاوي کړي او ته د خپل اولاد او د خپل څه نه کې تعلق د مع الله سره نه جوړې د علما کرامو مجلس ته نه بوځي اټومیټیکلی به ته څه کېږي په تا به ډزم کوي او ته به هر څه دغه ته څه کېږي په کومه معاشره کې چې دین نه او کم خلک چې خپل اولادو تربیت دیني ماحول کې نه کوي دا به څه کېږي
او نن سبا وخت کې د دهریت حدیث مبارک دی کنه کان الرجل یصبح الرجل مؤمنا ويمسي کافرا. امام مسلم رحمت الله علیه حدیث ذکر کړي هغه وخت دا دی کافر څه مطلب چې مطلق به دهری شي سار به مؤمن او ماقام ته پورې چې راځي دا به سوي دا به دهری شوی وي د خدای نه به منکار کوي د مذهب نه به منکار کوي. لکه شریعت د صبر ماده پیدا کوي د شکر ماده پیدا کوي. شریعت وايي حسد لري کړی. شریعت غواړي چې زموږ نظر په آخرت باندې وي. شریعت وايي چې څنګه د جسم خیال ساتي د خوراک څښاک په ذریعه داسې د روح خیال هم ساتي. مسلمان چې کله عبادت کوي د شریعت د اصول خیال ساتي نو د دې د مذهب سره مینه پیدا کیږي او د مذهب قریب کیږي او دا یو وجه هم ده چې زمونږ د نسل قلبي او روحاني تربیت مولوي صاحبانو پکار دی. لکه تاسو ته ما هغه دغه روسي جادوګر خبره کړې وکنه هغه وایي په دې کې ګوره د عبادت کولو سره موږ ته څه کېږي روحاني او تقویت ملاویږي. هغه وایي چې زه کاله جادو په هر چا کوم اثر پې کوي خو په مسلمان هغه مسلمان چې څه کوي خپل عبادت کوي په دمانه اثر نه کوي وروسته تا ته یو دغه ملاویږي تقویت ملاویږي. د علماء کرامو په مجلس کې انسان ته د انسان څه کېږي روحاني تربیت کېږي. مولوي صاحبانو اسلام موږ له څه ویلي دي اسلام موږ له څه ویلي چې ته په انفرادي ژوند کې څنګه ژوند تېروه په اجتماعي کې کله د اسلام په اصولو څوک عمل کوي دنیا به څه شي د امن یو دغه به جوړ شي ګهواره به جوړ شي یو امن په ټوله دنیا کې به څه شي امن بنافذ شي. ولې انسان به په انفرادي ژوند کې تقوا اختیاروي. عبارت وایه انسان به په انفرادي ژوند کې تقوا عفت پاکدامني حیا خوش مزاجي شجاعت عدل او انصاف قناعت استقامت تواضع انکساری سخاوت صبر شکر شاباش بردباری علم نرم خوی توکل رښتیا ویل اخلاص نیت توبه زهد او استغنا رضا عشق الهی عشق رسول صلی الله عقل حلال حلال دا سونه خوینه موږ بیان کړو زبانو تاکہ بحیا بوی سبوی تواضع انکساری بدر کی وی سخاوت بدر کی وی صبر بدر کی بردباری بدر کی وی علم بدر کی وی توکل بوی رښتیا بوی نو کله چې ټول دنیا په دې دغه باندې راشي رښتیا وایا صرف موږ مسلمانان په دې اصول باندې راشو کم کافر به موږ نه سر اوچت هېڅ کله نه. صحابه کرامو موږ کې څه فرق دی؟ صحابه کرام به چې چېرته لاړه قوم ته به دعوت ورکړو څه به ورته ویلې کن مثلنا زموږ په شان شي. ما ته چاته ویلی شو مسلمان چې چېرته لاړ شي چاته ویلی شي زما په شان شي. نو مسلمان موږ څه شی دی موږ د دین نه لرې یو ځکه چې موږ د دین نه لرې نو زموږ بچي به هم د الحاد طرف ته څه کېږي زی به مولوي صاحبانو دا نیک خویونه په ځان کې هر یو انسان پیدا کوي چې د دې په رحمت سره به څه کېږي د دې په رحمت سره به ټوله معاشره کې به انصاف راځي. د اسلام د اجتماعي اصولو دا د اسلام د اجتماعي اصولو وضاحت کړی دی. په اجتماعي ژوند کې باندې حلال نکاح به کې دا به نه کوي چې ګرل فرینډ دې ساتلي ځان ته طلاق زراعت تجارتداري عاریت امانت قرض وراثت وصیت هدیه تحفه او تحائف رهن شرکت مضاربت تجارت وکالت کفالت صلح حق شفعه مال وقف او داسې نور احکامات. یا مولوي صاحبانو داسې نور احکامات اسلام بیان کړي دي موږ ته دا تاسو خپلو بیانونو کې ویلی شئ دا زده کوئ نو دا ټول کارونه به په انصاف سره کوئ چې د بل انسان حق به نه خورئ ظلم به نه کوئ. نو تاسو اوس په خپله په انصاف وکړئ چې د اسلام په شان حق او رښتیا دین بل کوم ځای کې شته دی هېڅ کله نشته دی مولوي صاحبانو. نو دغه وجه وه چې د عقلي علومو سره مینه لرل او د خپل څه کې د اسلام د احکاماتو سره ته مینه نه لري نو انسان ستا بچي به څه کېږي دا به دهریان کېږي. ما ته یو پروفیسر ویلی وایي مړه د دهریانو اسوال زه په غوږ واورم په بلي وباسم وایي زه پرې سره ما ښځه ته خو یې نه اورې ته خو یې واورې په بلي وباسې خو ستا د بچو په ذهن کې ناست دی. دا دهریان ملحدین چې زمونږ په دې تعلیمي ادارو کې دوی کمکار کوي مولوي صاحبانو دوی د دې زما او ستا د بچو په ذهنونو کې دونه شکوک او شبهات اچولي دي ما ورته نه تپوس نه کوي که ما ورته نه تپوس وکړو ما ورته سره څه یو جواب خو نشته خو ډز کوپر او ته کاپر او ته کاپر هغه وایي مړه کوپر ته ځان سره سنبال کړي وساته زه د جنت نه منم ته ماته وایې کاپر پوه شوې مولوي صاحبانو. نو موږ له پکار دی چې دغه اصول زده کړو مولوي صاحبانو او څه وکړو مولوي صاحبانو دا مخکې نورو خلکو ته ورسو نو موږ دې پورې راورسېدو چې د الحاد و اسباب موږ ذکر کړو سبا به انشاءالله تم سبب دا هم سبب او دغه شانته کې دا به د خیره ذکر کوو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.